अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान करीम के फरमाई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई जिस्तासो दीन नन ورځ ما کامل کو او په تاسو مې نعمتونه وکړو او تاسو لپاره ما اسلام دا دین غوره کړ. او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، یقینا دین د الله رب العالمین په نسبت باندې اسلام دی. محترم زمونږ ډېر ښایسته دین دی او قرآن او حدیث دا موجود دی او موږ ته هر مسله را ښودلې ده، موږ ته سمه لاره را ښودلې او دارنګې کږه لارې راته هم را ښودلې. لیکن بعضې کارونه داسې دي چې زمونږ ځینې مسلمانان هم په دې کارونو کې شرکت کوي، حالانکه چې د هغې د اسلام سره هیڅ تعلق نه وي. لکه یو د هغې نه چې کله نوی کال شروع شي نو نسوارا هغو په دې نوي کال په شروع کې قسمه قسم احتفالات کوي، قسمه قسم مجالس قائموي، بیا په هغې کې ګډېږي او قسمه قسم پروګرامات او خوشحالۍ کوي. او اصل کې دیو دا پروګرامات او دا خوشحالۍ چې کوي دا ورځ چې دیو مناوي نو د هغو مقصد هم دا چې په دې کې عیسی علیه السلام پیدا شوی و، نو د هغه په پیدایش باندې دا خوشحالۍ مناوي او دا پروګرامات کوي. لیکن د افسوس خبره دا ده چې کله نوی کال شروع شي نو زمونږه مسلمانانو کې ځینې خلک داسې شته دی چې د دې نسواراو سره په دې پروګراماتو کې شرکت کوي او د هغو د مجالسو ته ورځي، د هغو سره په دې کې شریک کیږي او دارنګې هغو هم دا خوشحالۍ مناوي او دا قسمه قسم پروګرامات او احتفالات دیو هم کوي. محترمو د دې څه ثبوت نشته دی، قرآن کې ثبوت نشته دی، په حدیثو کې ثبوت نشته دی او نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دا شوي، نه د صحابه په دور کې شوي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې دا جشنونه او دارنګه دا خوشحالۍ نه دا پروګرامات نه دي شوي، نو د دې هم څه ثبوت نشته دی. نو ولې دا بعضي مسلمانان په دې پروګراماتو کې شرکت کوي؟ د دې نه ځان ساتل پکار دی محترمو، او دارنګې دیو ته مبارکۍ ورکول د دې نه ځان ساتل پکار دي. وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تشبه بقوم فهو منهم، د دې قوم سره مشابهت نه دی کول پکار، ځکه د دې مشابهتونه موږ منع شوي یو چې یو سړی د یو قوم سره مشابهت کوي نو بیا به د هغو په لار باندې ځي، د هغو نه به بیا نو دې نه ځان ساتل پکار دی محترمو. او په حدیثو کې علامه ابن القیم رحمه الله فرمایي چې موږ په ډیرو ځایونو کې منع شوي چې د نسوارو او د یهودو خلاف پکو، نو لہذا دا پروګرامات او په دې کې شرکت کول او دا احتفالات کول د دې نه ځان ساتل پکار دي. او محترمو که موږ تاسو سوچ وکړو چې نسوارا غو خدا احتفالات کوي، دا پروګرامات کوي، دا جشن مناوي او داغو مقصد دا چې عیسی علیه السلام په پیدایش باندې موږ دا جشن کوو، نو مسلمانان یې ولې کوي؟ مسلمانان له خدا سوچ کول پکار دي چې دا یو کال لاړ ووته، دا خو زما د عمر نه یو کال نورم کم شو، آیا په دې کال کې ما څه ښه کارونه کلي او که نه مې دي کلي؟ که نه دا کال زموږ او ستاسو نه هسې لاړ او دغه شان دا زمونږ د عمر ختمیږي، یو کال ختم شي بل کال ختم شي، موږ او تاسو بیا سوچ نه کوو محترمو 2021 دغه ختمیږي ختم شو، لیکن موږ دا سوچ نه کوو چې آیا دا کال دا لاړ دا ووته، آیا په دې کال کې ما کوم کارونه کلي، آیا په دې کې ما داسې څه ځان دپاره مخکې لیږلي او که نه مې دي لیږلي؟
محترم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت عمرونه دا د 80 نه تر 90 کالو پورې دي، مګر شاز نادر داسې خلک پکې چې هغه الله لږ ډېر ورکړي. نو چې 80 کاله او 90 کاله د چا عمر شي او دغه د 1 کال لاړ، 2 لاړ او 3 لاړ، نو څونه کمی پکې راغی. د دې وخت نه پیدا غستل پکار دي، دا وخت ضایع کول نه دي پکار. په دې پالتو پروګراماتو کې مخکې سلفو به ډېر زیات خیال کاوه، صحابه کرامو به ډېر زیات د دې وخت لحاظ به کاوه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زه په دې باندې ډېر زیات خفه کېږم چې نمر پرېوځي، یعنی ورځ لاړه شي، زما د عمر نه خو دا ورځ کمه شوه او په دې کې زه څه عمل سیوا ونه کم، زما عمل پکې څه زیات نه شوی، نو په دې باندې زه ډېر زیات خفه کېږم. زموږ نه ورځ ځي، شپه ځي، کال ځي، 2 کاله ځي، 5 کاله ځي، موږ دا سوچ نه کوو، بس عمر لاړ، یو ځل به د دې دنیا نه موږ هم پسې وځو. حسن بصري رحمه الله هغه به ویل د آدم بچیا ته دا ورځي کله چې دا ورځي ختمیږي نو بس ته ختمیږي، که یوه ورځي نو ستانه څه حصه کمیږي. او دارنګې دا به هم ویل ما ډېر قومونو سره میلاو شویم، د ډېرو خلکو سره میلاو شویم چې هغو به دونه حرص نه کوه په پیسو په روپو باندې، څونه حرص به چې د هغو په د وخت باندې و چې وخت رانه ضایع نه شي. نو غرض دار محترمو چې دا کارونه د دې ځان ساتل پکار دي، دې څه ثبوت نشته، زموږ ښایسته دین دی او زموږ دپاره خپلې خوشحالۍ نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي په حدیثو کې راځي زموږ دپاره ورکوټی اختر دی، دا د خوشحالۍ ورځ ده، دا زموږ د عبادت ورځ ده، دغه خوشحالي هم زموږ دپاره عبادت دی. د غټ اختر ورځ ده، دا زموږ دپاره د خوشحالۍ ورځ ده. دارنګې د جمعې ورځ زموږ د اختر ورځ ده. نو زموږ په دین کې زموږ دپاره خوشحالۍ نشته، نو لہذا دغه خوشحالۍ نه چې د هغې ثبوت نشته په قرآن او په حدیث کې، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. او دې پروګراماتو کې شرکت نه دی پکار او نه د دوی سره په دې پروګراماتو کې شریک کېدل پکار دي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.